فصل فی الموانع، فصل دی په بیان د موانعو کې. وړاندې تا ته ذکر کړل کم حضرات چې هغوی وارثانو په یو 9 انواعو باندې تا ته تقسیم کړو. نمبر وار به د یو مرتبه وي. اوس دغه اقسامو ته چې موږ وراثت ورکوو نو وړاندې بحث به راځي، خو د منځ کې ذکر کوي دا خو وارث دی او هله به وله وراثت ورکوي بشرطې چې څه مانع نه وي. ګوره مانع پیدا شو بیا وراثت نشي اخیستلی. یو ته دوی مانع وی، یو ته دوی حجب وی. مانع جدا سیز دی، حجب جدا سیز دی. دې مانع ته محرومیت وی. یو انسان چې د وراثت نه محرومه کیږي پاتې کیږي نو 2 وجې، یا په ده کې خپل نقصان دی یا د وجې د غیر نه دی. که دا نقصان خپل وي دې ته مانع وی، دې ته محرومیت وی. د خپل نقصان دی. دا اولګید چې کم دی پلار یې مړ کړ، دا بچی محروم شو د وراثت نه. دا د خپل نقصانو ته ولې پلار وجو؟ رور یې مړ کړ، دا رور محروم شه د وراثت نه. دا د خپل ذاتی مسله ده، دې ته مانع هم وی، دې ته محرومیت هم وی. دویم چې د وراثت نه پاتې کیږي په ده کې خپل څه وجه نشته، د بل وجې نه دی. بابا مړ شو، نوسی دی، نوسی خو ښه ټیک ټاک سړی دی، خو ده ته وراثت نه میلاویږي، هلته د بابا زوی شته. نو د بل وجې نه چې یا پلار دی یا تر موجود دی نو ځکه د نوسي ته وراثت نه میلاویږي، دې ته محجوبیت وی. دا په ده کې نقصان نشته، نقصان د غیر د وجې نه رالی. نو چې دی د وراثت نه پاتې کیږي خپل نقصان وي، المعنی لاجله، بیا دا مانع محرومیت. لغیره د بل د وجې نه راغلی وي هغه ته بیا ویلی شي محجوبیت. نو دې ذکر کوي هغه اسباب چې په ده کې خپله موجود وي. نو فصل فی الموانع، نو دا موانع فقها ذکر کوي 4 دي. مانع میراث میدان 4 چیز، رق و قتل و اختلاف و دین و دار. مانع د میراث دا 4 چیزونه دي. رقیت دی او قتل دی، اختلاف د دین او د دار دی. دا 4 چیزونه دي په دې باندې مانع ګرځي د میراث نه. اولا دوی تقسیم کوي چې یو سړی د وراثت نه محرومه کیږي نو 2 شقه دي، یا مانع د موروثیت دی یا مانع د وراثت دی. که مانع د موروثیت وي دا نبوت دی، د پیغمبر نه څوک وراثتونه نشي اخیستلی، دا موروث نه ګرځېږي. او دویم چې په دې وارث کې څه وجه وي نو دلته معنی د وارثیت ذکر کیږي، د موروثیت نه. بیا دغه معنی چې د وارثیت دی ستا حاشیې مختلف ذکر کړي دي، 9 پورې رسولی دي، خو فقها ښه مخکې نه ځي پسې. دې ته ویلی شي فقدان د شرط، فقدان د سبب. دا چې دوی 9 ته رسولي جي هلته کله سبب نشته کله شرط نشته، ځکه وراثت نه میلاویږي. اصل موانع همدغه 4 دي. نو دلته ذکر کی هغه 4 موانع. المانع من الارث 4، یو الرق، رقیت دی. چې کم کس رقیق وي د وارث نه جوړیږي. دلیل نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی العبد لا یملکو ولو ملکا. عبد د مالک نه ګرځیږي. که یو سړی مالک کوي خو دی مالک کیږي نه، نو چې مالک ګرځي نو چې کنده څنګه به وراثت واخلي؟ وراثت چالي خو مالک کې به. نو رقیت دا مانع دی د مالکیت نه، دی مالک نه ګرځیږي. نو ځکه چې کم سړی رقیق وي دی وراثت نشي اخیستلی، نقل موجود دی. دویمه وجه عبد مالک او وارث نه ګرځیږي. وجه دا ده چې دا عبد په خپله مال دی، دا په خپله مملوک دی، دا په خپله مبذول دی. الله فرمایي ضرب الله مثلا عبدا مملوکا. نو دا عبد په خپله مملوک دی، مبذول دی، مال دی. اوس که ته دی مالک کې نو چې د مالک کو ملکیت به راشي، اوس به دی بازیل شي، دی به مالک شي.
نو دا خو په خپله مملوکو څنګه مالک شي، دا خو په خپله مبذولو څنګه بازیل شي؟ دا خو دواړه متنافیان پکې جمع شول. نو ځکه عبد وارث نه ګرځېږي چې دا مالک کېږي د مال نه. درېیمه وجه دا ده عبد مالک نه ګرځېږي. وجه دا د قانون دا دی العبد وما في يده ملک لمالکه. العبد وما في يده، عبد پخپلا او د دې عبد سره چې څومره سیز دی دا تمام داغه د مالک مال دی. اوس دا دورونه دي، دا یو ورور د چا غلام دی، دا بل ورور مړ شو او ته هغه عبد ته وراثت ورکوې، د دې ورور وراثت دی ورکو دی عبد ته. نو قانون دا دی چې د عبد پخپله داغه په لاس کې چې کوم سیز دی دا ملکیت د مولا دی. دی عبد ته چې تا سیز ورکو دا ډایرکټ لاړ د اقا ملکیت ته. نو مال د چا ورسېده چاته؟ پردي کس ته د مال ورکو. عبد او ما فی الید دا ملکیت د غیر وي. نو که په عبد ته مال ورکې هغه به دغه اقا ته ځي، اقا خو پردی دی، نو دا وراثت میلاو شو اجنبي غیر کس ته. نو د دې وجې نه موږ وایو الرقو یو رقیت دی چې دا مانع وي. رقیت چې کوم دی غلام توب چې د چا غلام وي وافرن کانا او ناقصا، تعمیم ته اشاره کوي. دا رقیت که دا کامل وي او که دا ناقص وي، نو که کامل ورته وایي که ناقص وي چې هر یو وي، لہذا د مالک نه ګرځېږي، وراثت نشي اخیستی څو پورې چې دی آزاد شوی نه وي. ستا لاندې نکته 3 مثالونه ذکر کوي. وافرن کانا کامل رقیت وي، کلقنی پورا غلام دی، نو کلقنی پورا غلام دی، دا وافر دی رقیت کې. او ناقصا ناقص وي، کالمدبری مدبر، یو سړی خپل غلام ته وایي زما د مرګ نه به وروسته ته ازاد یې، وینځې ته وایي زما د مرګ نه بعد به ته ازاد یې. دا مدبر مدبره ده، په ده کې رقیت ناقص دی، ځکه مدبر لا یباعو ولا یوهبو، دا نه هبه کېږي او نه خرڅېږي، هغې پورې به ستا خدمت کوي چې ته جم دی. ښه دا مینځ کې والمکاتب دا پکې د چا مثال دی. نو که چېرې دا مثال شي د پاره د وافر، بیا پکار ده چې ناقص د پاره بل مثال ذکر کې. او که دا مثال کې د ناقص سره، نو چې ناقص له 2 ذکر کې، نو بیا پکار ده چې د وافر تم 2 ذکر کا کنه. نو دا کا مکاتب په دې مینځ کې راوست. نو موږ وایو دا د دواړو سره لګي، دا د وافر سره لګي د ناقص سره لګي. وافر سره ولګوه. طریقه دی چې کم سړي سره عقد کتابت وشي، دونه پیسې راکړه نو ته به ازاد یې. دغه مکاتب دی عبد دی، ما بقی علیه درهم، که 1 روپۍ هم په ده باقي ده که نه دی عبد دی. ما بقی علیه درهم، تا ورته وی 1000 روپۍ راکړه نو ته به ازاد یې. هغه 999 روپۍ تاله درکړې، 1 روپۍ پاتې ده. یره جې نشم درکولی ښه، نو چې نشم پس به غلام شي. نو پته لګي دا حق شان ته په ده کې رقیت وافر دی، د هغه دپاره مثال ویلی شي. او دا مثال د دې ناقص دپاره هم ویلی شي. قانون دی چې کم سړي سره عقد کتابت وشي، نو ده ته موږ وایو حر یدن. حر یدن، لاس لحاظ باندې دی حر دی، د ځان له خرڅول اغستل کاروبار د احرارو په شان ته کولی شي. نو اوس په ده کې د مثال د ناقص والی شو، نو ځکه ده په دې مینځ کې ولیکو، ستا خو هدالته یې لیکي او که داسې لګې. که ته اوس سره 4م مثال یو ځای کې، نو یو ځای که مدبر سره ولګه ام الولد. ام ولد هم په ده کې رقیت دی خو ناقص دی. دا یو مانع دی. والقتلو دویم مانع د ارث نه هغه قتل دی. یو سړی ولګېږي خپل مورث مړ کي، د ته به وراثت نه میلاویږي. 5 رونه دي، یو ورور ولګېده، یو ورور یې مړ کو، د هغه مال چې میلاویږي د 3 ته به میلاویږي. د قاتل 4م هغه ترې نه محروم دی. دلیل نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی القاتل لا یرث المقتولا. قاتل د خپل مقتول نه وراثت نشي اخیستلی. القاتل لا یرث من المقتول، د مقتول نه وراثت نشي اخیستی. دا نقل موجود دی. دویم عقلی وجه ولا هم ویلی شي. ستا دغه رورو یا ستا کاکو دغه مال تا ته پاتې کېده،
خو لږ به دې صبر کړی وی چې هغه مړ شي تا ته پاتې کېږي. تا پکې عاجلت او جلتي وکړه چې هغه سړی دې مړ کړو. نو چې هر کله تا جلتي وکړه نو شریعت ته محروم کړې، سزا یې دله درکړه. خو ستا ورو چې مړ شوی وی تا ته مال پاتې کېده، خو لږ صبر وکړه که نه. تا صبر ونه کړو، جلتي دې وکړه، تا مړ کو. نو چې هر کله تا عاجلت وکړو حصول د مال دپاره، نو شریعت ته مکمل محروم کړلې، تا ته نه درکوي. مثال په احادیثو کې داسې راغلی دی، عبدالله ابن عمر ښځې له طلاق ورکړه په حیض کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې خبر شو ته راجعه، حیض کې څوک طلاق ورکوي، واپس رجوع ته وکړه، ښځې رجوع ته وکړي. اوس چې آینده ښځه پاکه شي نو بیا طلاق ورکوي، نه مه ورکوه. تا وله طلاق په حیض کې ورکړي، رجوع وکړه، پاکه شوه نو مه ورکوه، بیا به حیض راشي مه ورکوه، بیا به طهر راشي بیا که ورکې خوښه دی. اوس د دې حیض پسې چې دا طهر پاکي راله په دې کې ولې منع کړې؟ نو د هغې مختلف وجوهات دي. یو وجه پکې دا ویلی شي چې تا عجلت کړی دی، په حیض کې د طلاق ورکړي، شریعت تا باندې پابندي ولګوله چې آینده طهر کې بیا نه ورکې، تا ولې عجلت کو. نورې وجې حدیث کې به خپل ځای باندې وایي. یو وجه دا ده چې ته تلوار کې تا ته په کار لږ به دې صبر کړی وی، طهر راغلی و بیا به دې خوښه وه. تا تلوار وکړو په حیض کې د طلاق ورکو، نو شریعت تا باندې پابندي ولګوله په آینده طهر کې به نه ورکې. اوس مخکې حیض را روان دی، پای کې به نه ورکې، بیا چې بل طهر راشي نو هلته دې خوښه ده. نو کله انسان تلوار وکړي د محروم وګرځي. دلته هم د تلوار وکړو خپل مورث یې مړ کړو، نو ته چې کوم دی محرومه شوې. نو والقتلو، اوس هر قتل باندې به دی محرومه کیږي. دی فرمایي نه، الذي هغه قتل يتعلق به چې د هغه قتل پسې متعلق وي وجوب القصاص او الکفارة، داسې قتل چې قصاص پې لازمیږي، داسې قتل چې کفاره پې لازمیږي، په دې قتلونو باندې به دی د وراثت نه محرومه کیږي. نو هغه قتل چې نه پکې قصاص لازمیږي نه پې کفاره لازمیږي، بیا دی محروم نه ګرځېږي. نو راشو اقسامو د قتل ته. اقسام د قتل چې شپږ قسمونه ذکر کوي. یو سړی ولګېد بلې مړ کو قصدن عمدن بآلة جارحة، په داسې څیز چې هغه جرح هم پیدا کوي، یو سړی پې مړ کېږي، نو دې ته ویلی شي قتل عمد. دا هغه څیز دی چې وجوب القصاص. دویم قتل شبیه بالعمد دی، لخته دې پسې راواغسته او په سړي دې راکېښودې، نو په دې لخته باندې څوک نه مړ کېږي، خو تا پې وهو 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 سړی دې مړ کړ، دې ته شبیه عمد وایي. دریم قتل خطا دی، سحر ته راووتې، وړاندې چې کوم دی څیز خوځېږي، را معلومېږي سهرانۍ ګډه راغلې ده، نو تا پې ډز وکړو، هغه سحر څوک تل خپلو امتیازو ته ناست و، سړی دې مړ کړو. دا خطا ده چې کوم دی په ګمان کې، یا خطا په فیل کې وي. تا خو چې کوم دی نښه صحیح کړې وه، ټوپک دنه چې کوم دی رپټ شو، دې خوا دې پې سړی ویشتو، دا خطا په فیل کې ده. نو خطا فی ځون، خطا فی الفیل، دواړو ته خطا وایي. دوه قسمه شو. دریم شو. څلورم چې کوم دی شبیه بالخطا، کنائم انقلبا، یو سړی اوده دی په بل باندې راواخوتو، هغه یې مړ کړ. عموما دا زنانه و کې دا راشي ماشوم د هغې لاندې شو، ماشوم مړ شي. دا څلور قسمه قتلونه. اول قتل عمد هلته قصاص وي، او په دې رستنو دریو کې قصاصونه نشته، فدیه ده، کفاري دي. البته دومره ده چې کوم دی کفاره ورکوي، فدیه ورکوي. نو په قتل عمد شبیه بالعمد کې دیت مغلظ دی، او په قتل خطا کې دیت خفیف دی، خو کفاره خو به ورکې پکې. نو دا څلور قتلونه هغه دي چې په دې کې د وراثت نه محروم. دوه قتلونه نور دي، هلته دی محروم نه ګرځي. یو قتل بالتسبیب، یو سړي چې کم دی خپل کور کې کوی کنستو، کندې کنستې، د پاسه پې څیز ایښی دی، ورور یې د سعودي نه د شپې راغی، هغه ته څه پته ده چې زما ورور په کوی کې کنده کنستې پکې پرېوته، پکې مړ شو. نه چې مړ شو نو ته د وراثت نه محرومه کېږې، نه. دا قتل بالتسبیب ورته وایي. تا چې کوم دی بلاکونه خېجولي، بره دې کېښلي،
سیلی راله هغه د پلار په سر را پرېوته د ورور په سر را پرېوته خو تا هلته بلا کېښی و وراثت نه محرومه کېږي نه دې ته قتل بالتسبیب وایي او شپږم چې کوم دی هغه قتل حقه دی قصاص په شکل کې بطوري مثال ستا چې کوم دی نوکري ده ته دې دپاره چې کوم سړي ته سزا ورکوي چې کوم دی به ته ورکوې ښه ستا رور چې کوم دی قاتل و هغه راوستی شو حکومت فیصله وکړه چې قصاص ورکه ستا خو دغه ډیوټي ده واله توره وهی نو د خپل لور سر دی ووهو د خپل لور سر دی ووهو په قصاص کې دی ووهو دا قتل حقه دی لہذا په دې محروم نه ګرځېږي قتل بالتسبیب قتل حقا په دې کې محروم د وراثت نه ګرځي په دې څلورو کې ګرځي خج يتعلق به وجوب القصاص یا بالکفاره قصاص لازمیږي یا کفاره لازمیږي نو بیا به ته محرومه ګرځي په دې باندې اعتراض دی اعتراض دا واردېږي چې ګوره پلار ولګېده بچی یې مړ کو قصدن عمدن یې مړ کو پلار ولګېد بچی یې مړ کو قصدن عمدن یې مړ کو قصاص نشته په پلار باندې اقا ولګېده خپل غلام یې مړ کو قصدن عمدن یې مړ کو قصاص نشته په اقا باندې قتل عمد راغلی تا د قتل عمد مسله ذکر کوله چې وجوب قصاص وي دلته وجوب د قصاص نشته او چې وجوب د قصاص نه وي محرومیت نه وي او دلته اقام محروم دی او دا پلار هم محروم دی دغه بچي د وراثت نه دا خو قتل عمد دی قصاص وي دلته خو قصاص نشته په پلار باندې چې قصاص نشته پکار ده چې وراثت ورته ورکې او سره دې نه چې پلار خو وراثت نشي اخیستلی قتل یې کړی دی نو دلته به ورته نکته ولګې وجوب القصاص معنی من شانها القصاص من شانها وجوب القصاص شان به ورته راوباسي نو جواب به دې وشي پلار چې دا بچی مړ کو د دې قتل شان قصاص دی چې دا پلار پې قتل کو شان قصاص دی نو چې هر کله شان قصاصو پلار محروم اقا چې ولګېد خپل غلام قتل کو شانها القصاص سړی لګېدلی بل سړی وجلی شان قصاص دی نو محروم شو د وراثت نه شان قصاص دی اوس دا جدا ټکی دی چې د پلار نه قصاص نه اخیستلی کېږي د وجې د عارض نه د اقا نه قصاص نه اخیستلی کېږي د وجې د عارض نه د پلار نه قصاص نه اخیستلی کېږي د زوی د قتل په وجه نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمیل لا یقتص الوالد لا يقتل الوالد بولده لا يقتل الوالد بولده دارنګ ولا المولى بعبده مولا د قصاص د عبد په وجه نشته نو چونکې شان قصاصو نو ځکه دوی د وراثت نه محروم شو خو د عارض د وجې نه د دوی نه قصاص نه اخیستلی کېږي پیغمبر فرمیلی دي لا یقتل الوالد بولده ولا المولى بعبده او دویمه وجه ولا عقلي ده چې دا پلار سبب د حیات د زوی دپاره پلار د وجې نه بچی راغلی دی پلار سبب حیات د زوی دپاره اوس به زوی سبب نه ګرځېږي د ممات د پلار دپاره چې ستا د وجې نه د پلار مړ شي دا به د هغې دپاره سبب نه ګرځي نو د دې وجې نه د پلار نه قصاص نه محرومیت شته د وراثت نه محروم دی دریم اختلاف الدینین دینونو کې اختلاف وي یو کس چې کم دی مسلمان دی بل کافر دی د یو بل نه وراثت اخیستی شي جمهور مسلک دا دی چې مسلمان د کافر نه کافر د مسلمان نه یو هم د بل نه نشي اخیستی دا د جمهور مسلک دی پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي لا يتوارث اهل الملتين شتا لا يتوارث اهل ملتين شتا دو ملت بیل بیل یو د بل نه وراثت نشي اخیستلی لہذا مسلمان د کافر نه کافر د مسلمان نه او دا د جمهور مسلک دی د زید ابن ثابت صاحب نه د حضرت علی و غیرهم نه نقل دی او زموږ دغه مسلک دی د بعضې حضراتو رایه دا ده چې مسلمان نه کافر وراثت نشي اخیستی خو دا مسلمان د کافر نه اخیستی شي مسلمان د کافر نه وراثت اخیستی شي خو کافر به د مسلمان نه اخلي کافر به د مسلمان نه وراثت نه اخلي لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا د کافر په مسلمان باندې الله لا نه د مقرر کړي نو کافر به د مسلمان نه وراثت نه اخلي
مسلمان اغستې شي. الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام همیشه د پاره اوچتی، په دې بل څیز نه اوچتیږي. الاسلام یعلا ولا یعلا. دا نقل دی د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه نه او د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه نه. د حضرت معاذ او د حضرت معاویه صاحب رایه ده، دا د حسن بصري صاحب رایه ده، دا د محمد ابن حنفیه رایه ده. هغوی وایي مسلمان به د کافر نه وراثت اخلي، خو کافر به د مسلمان نه نه اخلي. دوه دلیله مې درته وی. جمهور د یو بل نه بلکل نه وی. د هغې دلیل مې ته وی نو اختلاف الدینین. څلورم و اختلاف الدارین، دار مختلف وي. دار چې مختلف وي نو هلته هم وراثت نشي اخیستلی. دا دار چې مختلف وي، یو دار اسلام دی بل دار کفر. دار چې مختلف وي، یو د یو دار کفر دی بل د بل دار کفر دی. دا اختلاف د داریانو دی. او هر چې مسلمانان په خپل منځ کې دي، په دوی کې اختلاف د دار د سره نه وي. مسلمانانو په خپل منځ کې اختلاف دار نه وي. مثال موجوده چې څومره د اسلام د مسلمانانو ملکونه دي، دا ټول یو دار دی، نو یو د بل نه محروم نه ګرځېږي. البته په دې وخت کې پیچیدګي دا ده چې دار اسلام کمه دی او دار کفر کمه دی. دا پیژنګلو مشکل ده. دار مسلمین او دار کافرین ویلی شي. موجوده تقسیم دی چې د کم ملک باشندگان ډیر مسلمانانی، ناغې ته مونږه د مسلمانانو ملک وایو، ډیر پکې دی، ناغې ته دار المسلمین ورته ویلی شي. او د کم ملک چې ډیر باشندگان کافر وي نو دار کافرین ورته ویلی شي. خو اوس دار اسلام او دار کفر دې مدار په احکام وي، نو دنیا کې داسې ملک نشته نو چې هغه د مکمل د اسلامي احکامو پابند وي. داسې ملک نشته. نو څنګه ورته وایي چې دا دار اسلام دی او دا دار کفر دی؟ داسې تقسیم دی وخت کې ګران دی. او دی وخت کې تقسیم د دار مسلمین او دار کافرین په بنیاد ویلی شي. باشندگانو ته خلک ګوري نو. خو بیا چې کوم ځای کې مسلمانان زیات اوسیږي دا دار المسلمین دی، لہذا په دوی منځ کې اختلاف دار نه وي. دا غونډ یو ملک وي. او هر چې کافران دي نو دوه صورت دي، یو دار کفر دار اسلام، دویم کفر بیل بیل ملکونه. دا اختلاف پیدا شو نو په دې کې یو مړ شي بل نه وراثت نشي اخیستی. اختلاف الدارین. دا اختلاف د دارین به څنګه وي؟ اما حقیقتا یا حقیقتا دا دار مختلف دی. کل حربی و ذمی، دا مثال دی. ذمی هغه کافر ته وایي چې د مسلمانانو سره اوسیږي. حربي هغه دی چې په دار کفر کې اوسیږي. هغه مستقل ځان له ملک، دا مستقل ځان له ملک دی. دا ذمی اگر چې کافر دی خو دې هلته نشي تللی، حربي دلته نشي راتللی. نو دا اختلاف دار حقیقتا دی او بل نه مختلف دی. او حکما یا حکما مختلف وي. کالمستامن والذمی، یو کافر دی د مسلمانانو سره اوسیږي، هغه ته ذمی وایو. یو هغه کافر دی چې دار اسلام ته رالی د څو ورځو دپاره، دا مستامن دی. اگر چې دا دواړه په یوه کوټه کې ناست دي خو حکما دار مختلف دی. یو هندو پاکستان کې اوسیږي، یو هندو د هندوستان نه رورې دی هلته اوسیږي، هغه ویزه کړې ده په امن، یاره چې 15 ورځې ځم پاکستان ته، 10 ورځې میاشت دپاره ځم، دلته رالی. د دې هندو ورور سره دلته په یوه کمره کې ناست دی او مړ شو، یو د بل نه وراثت اخیستی شوي نه. اگر چې تاسو خو حقیقتا په یوه کوټه کې ناست یې، خو حکما تاسو د یو بل نه غیر یې. حکما یو د دار اسلام دی او بل د دار کفر دی، د یو بل نه وراثت دا نشي اخیستی. دا دوه مثاله شو. او الحربیین من دارین مختلفین، اشکال دا دی چې دا دریم مثال پکې د چا دی؟ که چېرې دا مثال وي د اختلاف حقیقي دپاره نو بیا خو هلته ولیکه، او که دا مثال وي د اختلاف حکمي دپاره نو بیا د حقیقي دپاره بل مثال پکار دی. نو ته ویلی شي جواب کې دا دریم د دواړو سره لګي. دا دریم مثال د دواړو سره لګي، خو لږ به سره عبارت راوباسي. او الحربیین من دارین مختلفین فی دارین مختلفین، دا اوسه ولګوه، فی دارین مختلفین. اوس د اول مثال شو. حربیین دو حربین دی، یو روسی دی بل هندو. من دارین یو د روس دی بل د هندوستان. فی دارین مختلفین یو په هندوستان کې دی بل په روس کې دی.
اختلاف دار حقیقتا اختلاف دار حکمی سره لګولی شي او الحربیین من دارین مختلفین فی دار واحد دورونه دي یو په هندوستان کې دی یو په روس کې دی دوه نرال چې کنده په اسلام آباد کې هوټل کې پراته دي نو دا دوه حربیین دي یو هندو بل روسي من دارین یو د یو د بل د بل فی دار واحده په اسلام آباد کې پراته دي نو حکمن د دوی دارونه مختلف دي دلته چې وګورو دوه په یو کوټه کې ناست دي نو دا اختلاف حکمی شو نو که په دارین مختلفین لګي د یو سره په دارین واحدین د بل سره د دوه لپاره مثال دی خج اختلاف دار سره وراثت دیو بل نه نشي اغستلې دا د احناف مسلک دی اختلاف دار سره ولی دوی وراثت نشي اغستلې نو وجه ذکر کو قرآن مقدسه کې الله فرمای والذین آمنوا ولم یهاجروا والذین آمنوا ایمان ولم یهاجروا هجرت نه د کړه په دار کوپر کې ناشته او دا بل دل تراغله دار اسلام ته ولم یهاجروا ما لكم من ولایتهم من شیء ستاسو دغه څه ولایت نشته والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لكم من ولایتهم من شیء حتى یهاجروا احناف په دې تمسک یو فرمایي یو اولته دار کفر کې دا بل دار اسلام ته راغلی دار مختلف شو یو بل نه وراثت نشي اغستی نو دا معنی د وراثت شو اشکال دا پیدا کیږي چې په دې دارانو کې چې کوم تا مثال ذکر کاو یا دار اختلاف کې نو درې مثال د ورکړو درې وانه د کافرو دي نو مسلمانانو کې دار اتلیش تا خو درې مثال ذکر درې وانه د کافرو دي مسلمانانو کې نو بعضې فرمایي دا صرف د کافرانو کې راتلی شي مسلمانانو کې نشي راتللی او بعضې فرمایي جزیتن راتلی شي درونه دي چې کم دی یو مسلمان شو هغه راغی دار اسلام ته او دا بل هغه شانې هلته په دار کفر کې دی بیا هلته هغه مسلمان شو دواړه مسلمانان دي خو یو مهاجر شو دار اسلام ته رالی بل نه کوي هجرت هلته ناست دی نو دا مسلمانانو کې مثال راتلی شي خو چرته جزئی مثال جزئی ورته ځکه وایو چې کله دا بل مسلمان شو په هغه هم فرض دی چې هجرت وکړي خو یو مثال جزئی داسې ویلی شي ولا نو چې هر کله دا مسله کلیتن په مسلمانانو کې نه وه دا د غیر مسلمو ده نو ځکه درې واړه مثالونه د غیر مسلمو ورکوي هر کله چې مسله د غیر مسلم و نو په تا یې څه زور دی هغې پوه شو خپل کار یې پوه شه په تا یې څه زور دی چې تی مسلې ذکر کې یره جی پتا یې زور دا دی چې قاضي صاحب ته خو به سبا ملا کېږي قاضي کېږي به تا ته مسلې راځي نو چې مسلې راشي څه جواب به کوله نو ځکه دا مسله زده که قاضي صاحب چې ګوره اختلاف د دارینو دا مانع د ارث وي اوس علت ذکر کوي او تعریف ذکر کوي چې دار په څه مختلف کېږي و انما تختلفو والدار انما تختلفو دار کې چې اختلاف پیدا کېږي په دوه څیزونو به اختلاف المنع والملکه دا دوه ټکي دي اختلاف المنع اختلاف د فوج د هر ملک فوج بیل وي والملک او بادشاه جی دا د پاکستان آرمی دا دا د انډیا آرمی دا فوج بیل بیل دی که نه دواړه په یو ځای ټریننګ کوو نیم هلته ګرځي نیم دلته داسې خو نه کوي که نه اختلاف المنع فوجونه بیل بیل دي والملک بادشاهان وي یا دلته شهباز شریف شی دی چې کوم دی هلته مودي صاحب دی بادشاهان بیل دي نو چې بادشاهان بیل شي فوج بیل شوی په دې باندې اختلاف راځي د ملکونو نو وجه لانقطاع العصمة فيما بينهم د وجه د کټوالي د تحفظ نه د دې په منځ کې تحفظ ختم شو په یو بل چې وس رسیږي د یو بل په کپرو کې وبس کی نو ځکه دار مختلف دای هغه اسباب دي باب فی معرفت الفروض مستحقها مسله ذکر کوي معرفت د فروض فرض حصے د هر یو حصه بیله بیله حصې څومره دي او د دې مستحقین څوک دي د هر یو حصه بیا د هغې مستحقین دی فرمي الفروض المقدره فی کتاب الله تعالی ستتون هغه حصې چې مقدرې دي د الله په کتاب کې دا شپږ دي الفروض المقدره نکته ته ذکر کوي السهام المقدره هغه حصې چې مقدر دي غرض په دې سره د په اعتراض کوي اعتراض دا واردېږي ته الفروض المقدره دا فرض څه ته وایي فرض خو ځان دا تقدیر ته وایي نو چې فرض تقدیر ته وایي ته فرض مقدر ته څنګه چې کوم دی مضاف کې
څنګه ولا خبر وي نو هغه فرض دغه تقدیر وي تقدیر دغه فرض دی دواړه یو شی دی نو فرض و الفروض المقدره نو فرض لغت کې تقدیر ته وایي او تقدیر او مقدر دغه فرض وي دواړه یو شی دی د جواب کې دلته د فروضو نه مراد سهام دي دلته د فروضو نه مراد تقدیر نه دی چې ستا اعتراض وارد شي السهام المقدر هغه حصې چې کوم مقدر دي د الله په کتاب کې د الله په کتاب کې چې کوم حصې مقرر شوي دي نو ستتون شپږ دي هغه شپږ النصف والربع والثمن دا درې د تنوع اوله وي والثلثان والثلث والسدس د تنوع ثاني وي د تنوع اوله وي د بل تنوع ثاني وي مخکینی درې النصف والربع والثمن د تمونګه نوع اوله وي نوع اوله به ته ولې وي دا د اول د موجوداتو دپاره دي اول چې دنیا کې موجود شوي نورونه راغلي پلار او بچی راغلي خویندې اوله کې څوک راغلي ښځه خاوند راغلي ښه آدم علیه السلام او حوا څه شي رښتیا وه ښځې او د خاوند اول د موجوداتو انسانانو کې رشته د ښځې او د خاوند ده او دا نصف ربع ثمن دا د ښځې او د خاوند حصې دي نو دا حصې د اول د موجوداتو دي چې ښځه خاوند دي نو ځکه موږ دې ته څه ووې نوع اول او دا رستني درې ثلثان ثلث سدس دا د ثاني د موجوداتو دي ښځه خاوند چې دی یو بل سره ټکراو شول یوې مور شو بلې بچی شو چې بچی پیدا شو چې کوم دی هغه مور شوله دی خوا پکې چې رونه رال نو رونه ته جوړ شول خویندې ته نه جوړ شي پلار او بچي ته جوړ شول دا پکې دویم نمبر وجود ته رال نو دا حصې چې ثلثان دی ثلث دی سدس دی دا د ثاني د موجوداتو دپاره دي نو موږ دې دریو ته څه وایو نوع ثاني ورته وایو ودې پېژندل لکه هغه نوع اول ده او دا نوع ثاني ده دونه ټکې زده شو اوس په بیا د سره شه ښه جي اولې نوعې ته وګوره دا اوله نوع تا ته وایي په دې کې تضعیف او تنصیب وچلوه نو څنګه درته وایي علی التضعیف والتنصیب نصف دا ضعف دی د ربع څلور وي چې نیمه کې نو څونه دوه ربع یو دا دوه د یو مضاف دي که نه دي نصف ضعف دی د چا د ربع او ربع دا ضعف دی د ثمن د دې خوا نه زی تضعیف بچلی اته دي نصف چار ربع دوه ثمن پکې یو وګوره نصف چار دی دا چار چې کوم دی ضعف دی د ربع دپاره چې دوه دا دوه دا ضعف دی د ثمن پاتو کې یو دی نو وچلېده که نه علی التضعیف د دې بل خوا نه شه ثمن کې اتو کې ثمن یو وي ربع دوه او نصف څلور وي دا ثمن چې یو دی دا نصف دی د دوو او دا دوه دا نصف دی د څلورو په دغه نوع کې به ځان له چلیږي ښه نو دا نصف ربع و ثمن څنګه علی التضعیف والتنصیب که د نصف د خوا نه ځي تضعیف ثمن د خوا نه راځي نو تنصیف یاد شو لکه اوس دې بل نوع ته راشه ثلثان ثلث سدس ثلثان دا ضعف دی د ثلث ثلث دا ضعف دی د سدس دی خوا نه ځي ضعف د دې بل طرف نه راځي سدس دا نصف دی د ثلث دپاره ثلث دا نصف دی د ثلثین دپاره په طوري مثال شپږ کې چې کوم دی ثلثان چار دي ثلث پکې دوه سدس پکې یو ښه چې اوس د ثلثان نه شروع کا ثلثان پکې څلورو دا څلور ضعف دی د ثلث دپاره چې دوه دي او دا ثلث ضعف دی د یو دپاره چې سدس دی د دې بل طرف نه شروع شه سدس دا نصف دی د ثلث دپاره چې دوه دي ثلث دا نصف دی د ثلثین دپاره چې چار دي وچلېده که نه هغه کې به هم د نصف د خوا نه ځي چې دا ضعف ثمن د خوا نه راځي تنصیف دقه رنګې ثلثان د خوا نه ځي ضعف سدس د خوا نه راځي تنصیف علی التضعیف والتنصیف په دې دوه ټکو پوه شوئ
اوس راشو مسلې ته. درېیمه خبره په مسله کې چې دا ټکي راځي هر یو به د خپل مخرج نه جوړی ښه بیا خو اسانه ده. هر یو به د خپل مخرج نه جوړی چې د هغې دپاره مخرج وي. ربع مخرج څه شی دی؟ اربعه. د سمن مخرج څه شی دی؟ ثمانیه. چې د چا دپاره مخرج دی به د هغې نه جوړی. یو نصف دی چې د دپاره مخرج نشته دا به د دوو نه جوړی. د نصف مخرج نشته دا به د دوو نه جوړی. او دا نور 15 وانه ټکي د دې مخارج شته دا به د خپل مخرج نه جوړی. اوس ته شروع شه ښه جي نصف رالی مسله کې نو تا ته مې نصف داسې ټکی دی چې د مخرج په عدد کې نشته. د چا نه به مسله کوو؟ د دوو نه. ته مړ شوه یوه لور دې پاتې شوه د لور کېږي نصف نور دې هېڅ څوک نشته. مسله کې یوازې نصف رالی مسله به د دوو نه کې مال 2 ځای که نیمه دې لور له ورکو نو دا هغه عددو چې د دپاره مخرج نه و ښه ته وله مخرج پیدا کړه. د دې نورې 15 وانو دپاره مخارج شته. ښه جي مسله کې ربع راغلی وي د ربع دپاره مخرج څه دی؟ 40 یې وکړه. سمن رالی مخرج یې 8 دی. ثلثان دی خو تسنیه د ثلث ده که نه. ثلث چاته وایي؟ 3. مسله به 3 نه کېږي. ثلث رالی دقیقې 3 ثلاثه ده مخرج ثلاثه دی په دوړو کې به مسله 3 نه کېږي. سدس رالی مخرج سدس 6 شپږو نه کېږي. ودې کتل د انفرادي خبرې وي. انفرادي خبرې وي چې یو راځي دا خپل مخرج د مسله اخلي. واحد یو نصف چې دغه مخرج نه و موږ وله 2 مقرر کړه. دا انفرادو. اوس که دا یو بل سره یو ځای راشي نو چې یو ځای راځي اوله نوعه خپل منځ کې یو ځای راغلی ده دویمه نوعه خپل منځ کې یو ځای راغلی یا اوله د دویمې سره یو ځای شوې ده. 3 صورته مې ته ووې. 3 صورته اوله نوعه په خپل منځ کې یو ځای شي دویمه نوعه په خپل منځ کې یو ځای شي. 3 صورت اوله نوعه د دویمې سره خلط کا د دې نه مسله جوړو. ښه جي اوله نوعه راواله. اوله نوعه چې په خپل منځ کې یو ځای کېږي نو کم چې جز دی که نه هغې به مخرج رالو. کم چې جز وي هغې نه مخرج رالو. به طوري مثال مسله کې نصف راغی او ربع راله نو ربع دا جز وي د نصفو. په څلورو کې نصف 2 دي او ربع څه شی دی؟ یو. دا یو جز د 2 دی که نه دی؟ ودې کته نو کم چې جز و هغې نه مسله جوړو. مسله کې نصف راغی او ربع راله. ربع دا جز وي د نصفو چې مسله کې نصف او ربع راغلي مسله به ډایرکټ د 4 نه کې. همدارنګې مسله کې نصف او سمن راشي نو دا سمن جز دی د نصفو. 8 دي دی کې یو او نصف یې 4 دی نو دا یو په 4 کې جزي که نه نو چې نصف او سمن راشي مسله به د چا نه 8 نه. ربع او سمن راشي سمن یې جز دی نو مسله به د 8 نه وي. 3 وانه راشي نصف ربع سمن غون راشي مسله به 8 نه وي. ځکه دا 8 سمن جز د ربع دی او دا جز د نصف دی. یو شق درته معلوم شو که نه؟ یو شق که دا خپل منځ کې راغلي خو ټیک ده خلط شي نصف چې خلط شي د ربع سره مسله د 40 نه تا ته مې دلیل وی چې مسله به کېږي د جز نه. ربع جز د نصف دی. نصف خلط شي د سمن مسله به د 8 نه وي. ربع خلط شي د سمن مسله به د 8 نه وي. نصف ربع سمن 3 وانه خلط شي مسله به د 8 نه وي. نوع ثاني ته راشه. ثلثان خلط شي د ثلث سره ثلثان خلط شي د ثلث سره نو دلته د دواړو مخرج ثلث دی. مسله د 3 نه ده. دواړو مخرج ثلث دی. نو که یوازې ثلثان راشي مسله د 3 نه ده. یوازې ثلث راشي مسله د 3 نه ده. سدس راشي مسله د 6 نه ده. اوس که خلط شي نو تا ته مې وی چې دا به تابع د جز وي. ثلثان ثلث چې دواړه راشي نو د دواړو مخرج 3 دی. نو اوس یې دې بل سره واړوه. ثلثان چې د سدس سره راشي نو ثلثان په 6 کې 4 دي. سدس پکې یو دی. یو د 4 جزي که نه
نو د جز د مخرج به تابع کې د شپږو نه مسله کې ثلث او سدس راشي مسله به د شپږو نه وي درې واړه کا ثلثان ثلث سدس مسله به د شپږو نه وي زده شوه خبره هغه ځان له دا ځان له اوس یې خلط کوه سره هغه یو راخله د دویمه سره خلط کوه نسب چې خلط شي د کل د نوع ثاني سره د بعضې د نوع ثاني سره نسب خلط شي د کل د نوع ثاني سره د بعضې که داسې وایي چې نسب ثلثان نسب ثلثین نسب سدس نسب ثلثان ثلث نسب ثلثان او سدس نسب ثلث او سدس نسب ثلثان ثلث او سدس خو نسب د دې غونډې سره خلط شوی دی نو یا یو یا دوه یا درې چې د هر یو سره شي مسله به د شپږو نه کېږي پوه شوې په خبره چې خلط شي نسب چې خلط کې د نوع ثاني سره شپږو نه ربع سره خلط کا ربع چې خلط شي د نوع ثاني د یو د دوه د درې واړو سره ربع ثلثان ربع ثلث ربع ثلثان ثلث ربع سدس ربع ثلثان سدس ربع ثلث سدس ربع ثلثان ثلث سدس مسله به د بار نه کېږي چې ربع خلط شي د نوع ثاني سره چې هر یو شکل وي د چا نه به کېږي باره دریم شق سمن خلط شي د نوع ثاني سره که یو سره دو سره چا سره چې خلط کوي سمن چې خلط شي مسله به د 24 نه کېږي دا مخارج دي معرفت الفروض د فرض پیژندل دغه سیز ته وایي مستحقي د مخکې ذکر کوي چې کوم دنو فرمایي و اصحاب هذه السهام او خاوندان د دې حصو چې دي 12 نفره دا 12 کسان دي لاندې ستا چې که دوته نفر بمعنى الانسان دا به ورته ولګې بمعنى الانسان دا پر اعتراض دا واردېږي چې نفر خو مذکر کې استعمالیږي او دلته خو مؤنثات هم دي نو ته به ورته ووایې چې نفر بمعنى الانسان انسان دی که مذکر او که مؤنث وي د دې حصو مستحق 12 انسانان دي 4 من الرجال څلور پکې سړي دي الاب والجد صحیح یو پلار دی یو جد صحیح دی یو پلار دی یو نیکه دی یو مخکې چې کم دی والاخ لام والزوجو دا څلور کسان دي درې خو پیژنې پلار رور او خاون دا یو جد سره خبره ده جد چاته ویلی شي نو جد په دوه قسمه دی یو ته صحیح وي بل ته فاسد وي جد صحیح به هغه چې د مړي ته نسبت کې کنه او په منځ کې مور نه راځي دې ته صحیح وي او که په منځ کې ښځه راتلله فاسد نو د پلار څه شی دی صحیح دی کنه ښځه پکې نشته د پلار صحیح دی دقسې پسې مخکې ځه دا به صحیح وي او که منځ کې ښځه راشي فاسد د مور پلار فاسد شو د پلار د مور پلار بیا فاسد شو د پلار د مور پلار بس چې ښځه پکې راځي نو فاسد کېږي به او چې پکې نه راځي صحیح دی نو ځکه دی فرمایي والصحیح هو اب الاب و ان علا والاخ لام اخ یا پرور دی و زوجو دا څلور د سړو نه دي او وثمانیه من النساء اته پکې ښځې دي هن زوجه ښځه ده هلته پلار مقدم کو ځکه چې دا پلار اصل دی ستا په وراثت کې او دلته ښځه مقدم کړه دا نور چې جوړیږي دا د ښځې نه جوړیږي دا د ښځه ده او دا د لور ده او دا د زوی دی او دا شیزونه خو دې نه جوړیږي نو ځکه پسې هلته ښځه مقدم کړه ښځه ده والبنت لور ده وبنت الابن نوسی ده وان سفلت والاخت لاب و ام والاخت لاب والاخت لام درې واړه خویندې دي والجدة صحیحة جدی صحیحه ده جدی صحیحه هغه ته وایي چې په منځ کې جد فاسد نه راځي جدی صحیحه هلته خو جدي صحیح و چې منځ کې ښځه نه راتلله جدی صحیحه چې منځ کې جد را نشي فاسد جد فاسد راغی نو فاسدی بیا د مور جدی صحیحه ده د پلار مور جدی صحیحه ده د پلار مور صحیحه ده د مور د مور صحیحه ده منځ کې جد فاسد نشته خو چې کوم ځای کې جد فاسد رالی بیا به غنی فاسد ای ګوره د پلار د مور پلار
دا جد فاسد شو. اوس د پلار د مور د پلار مور جد فاسده شوله. د پلار مور خو جدی صحیحه وه، خو د پلار د مور پلار جد فاسد دی. اوس د هغې مور جدی فاسده شوله. نو جدی صحیحه، جد صحیح چې منځ کې ښځه نه راځي، جدی صحیحه چې منځ کې جد فاسد نه راځي. نو قید ذکر کوي والجدة صحیحه وهي التي د هغه د لا يدخل في نسبتها چې نسبت یې مړي ته کې الی المیت جد فاسد، جد فاسد پکې نه راځي. دا بارک آسان شول. صلی الله علیه وسلم.